ابن عباس رضی الله عنه ارشاد مبارک تے چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بشکه د اول کال نواله تر اخر کال پورې د جنت سجاویږي د ماه رمضان لپاره. کله چې ماه رمضان راشي نو د جنت الله جل شانه ته درخواست کوي، یو عرض کوي چې یا الله خپل سبندگان ما کې د قیام لپاره مقرر کړه او چې هغه عبادت کوي او ما ته راننوزي. دین علاوه هوري الله جل شانه ته خواست کوي، عرض کوي چې اے الله خپل بندگان زموږ خاوندان مقرر کا. چنانچه دې پورې چې یو انسان د خپل نفسي خواهشاتو نه ځان بچ کړي او د یو نشاور سیز نه ځان بچ کړي او دې پورې چې د یو مؤمن بنده باندې د تهمت لګولو نه ځان بچ کړي، نو الله جل شانه فرمایي چې د دې انسان ز په دې ماه رمضان کې په هر شپه کې د سل هر سره وعده کوو. د الله جل شانه څومره لوی انعامات دي. بل الله جل شانه فرمایي او چې کم کس د دې سيزونو نه ځان بچ کوي په ماه رمضان کې، نو زه د هغه د پاره یو محل جوړوم په جنت کې چې هغه د سونې او د چاندي او د یاقوتو نه تیار کړی شوی محل وي. د هغه محل لمبایي چوړایي دا علم دی چې هغه کې پوره دنیا په هغه محل کې د پوره دنیا راټوله کې او په هغه محل کې کېږدي. نو په هغه محل کې د پوره دنیا داسې ښکاري لکه د ګډو بيزو یو چې چرته کې دا ګډي بيزي پاتې کیږي، لکه څومره یو ورکوټه ځای هغه په دنیا کې ښکارل کېږي، دغه شانتي په دې محل کې به د دنیا دومره ورکوټه ښکاري کېږي. عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ د خپل حدودونه بهر ته نوزو، په دې میاشت کې به احتیاطي نه ځان بچ کړو، ځکه دا خو د الله مهینه ده، الله جل شانه مهینه ده. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې مونږ به احتیاطي نه ځان بچ کړو په دې مهینه کې او د خپل حدودونه بهر نه وځو ورپسې، ځکه دا د الله جل شانه مهینه ده. دین علاوه الله جل شانه چې دا کمی 11 مهینې زمون د پاره مقرر کړی دی، هغه کې مونږ او تاسو د قسمه قسم نعمتونه استعمالو، مونږ او تاسو دا غینه علاوه دا غینه لذتونه اخلو. دا مهینه د ماه رمضان الله جل شانه د خپل عبادت لپاره خاص کړی ده. لہذا مونږ ته پکار دي چې مونږ په دې ماه رمضان کې د بے احتیاطۍ نه ځان بچ کړو او د زړه نه د دې اطاعت وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.